د افغانستان خلاف بنگلاديش 335 رنز وکړل جی 334 رنز وکړل او 335 ټارګټ ته افغانستان د پاره ډیر هاي سکور وکړو چې چونکه بیګما ویډیو جوړ کړی و چې بنگلاديش په دومره سکور نه کوي بنگلاديش چې کوم بیټینګ لاین اپ ته نن خو بیټینګ لاین اپ کې چینجز هم کړی و ریسک ایستل او ډیر ډاټا گیم کولو بیک فوټ نټ په فرنٹ فوټ گیم کړی دی بالینګ کې افغانستان بالینګ کې کم میسټیک شوی دي کم غټه غلطیاں شوی دي زما په خیال اب در سره هم ډیسکس کوم کچری تاسو ور سره اګری کیږي نو ضرور به کمنټ وکړئ د بنگلاديش په بیټینګ باندې هم ډیسکشن کو ټول په خو تاسو ګورئ مهدی حسن میراث چې کوم دغه اوپننګ لراوتلو چونکه د لمبر 6 لمبر 7 باندې د بیټینګ کړه د ما خیال په فرست ټایم دی اوپننګ لراوتلو او نن 112 رنز کړی دی واغم ریټایر شوی اوټ شوی نه دی افغانستان یو سترانګ بالینګ لاین اپ خلاف او چونکه فضل حق فاروق نن ډیر داسې خ بالینګ نه کړي امپریسیو بالینګ نه کړي او بل د افغانستان سکیپر چې کوم دیغه په دې میچ کې کمی غلطیاں وکي پاغه باندې هم خبره کو دینه علاوه شانټو هم 104 2 سنچریان شوی دی او مهدی حسن میراث کا یو 104 پکې شانټو کړی دی مشفق الرحیم 25 رنزونه او شاکب په 32 نټ اوټ شمیم 11 شاکب په 18 بال باندې 32 رنز کړی دی جی شمیم په 6 بالو باندې 11 رن اوټ شو عفیف حسین 3 بال 4 دا کمپلیټ سکور کارت دی جی خو افغانستان بالینګ ز تاسو د ویم نو فضل حق فاروقی په 6 اورو کې 53 رنز ور کړی او وکټ یو هم نشته ټونه ایکسپنسیو بالینګ فضل حق فاروقی کړی دی دین علاوه ورپسې ایکسپنسیو بالینګ 7.2 اکانومي سره ګلبدین کړي چې 8 اور 58 خو یو وکټ هم اشتلی دا نور یو مجيب وکټ اشتلی دا چې خبالینګ مجيب ټول نه خبالینګ کړي دي 10 اور 62 رنزونه اور یو وکټ اشتلی دا نور نبی 10 اور 50 ور کړی راشد 10 اور 66 راشد یو اور میډن هم وستره خود راشد چې دومره لانګ پارټنرشپ چې دغه د شانټو پمنس کې او د مهدی حسن میراث کې او چلیدو د غټه وجه ګوره پرون بابر اعظم د انډیا خلاف کوم غلطی کوله چې وکټ ول الریډي سلور ملو شو د نسیم شاه او حارث رؤوف اور دغه پریخ او په نواز او په شاداب بالینګ شروع کو نه دومره لانګ پارټنرشپ کو هاردک پانډیا اور ایشان کشان دلته نن دغه هم د غلطي وک چې تعالی پتر فاس بالینګ نه چلی نو ګلبدین نه راوستو ګلبدین سره بیا بل بالر چې کم دی کریم جنت راوستو او راشد ورونه د اخر لپریخ دي نو اخره کې تاسو کې وکټ راول چې دومره غټ پارټنرشپ نه بیلډ کیږي نو دې ځکه د ما خیال غټ میسټیک چې دی دا کو راشد باندې د راشد اورونه د اخر لپریخ ټول د راشد ورونه 40 اور نه پس راشد وک سلور اورونه مخ کې کړي وو 15 اور نه پس سلور اورونه شوې دي او بیا شپږ اورونه راشد د 40 اور نه پس وک تقریبا د 35 اور نه بعد یو اور راشد وک او نور اورونه د 40 اور نه بعد وک نو دې ځکه د ما خیال غټ میسټیک دغه دا چې تاسو پته را چې نبیم وکټ ناراضي نو بیا راشد را وستل پکارو ارلی را وستل پکارو په وخت را وستل پکارو چې راشد یو وکټ نیم ورزولې و نو کې دې شو دومره غټ پارټنرشپ نو بیلډ شوی او ډی آی کې خو چې یو پارټنرشپ در باندې غټو شو نو سکور 300 لخه په اسانه رسی دا وګوره یو پارټنرشپ په غټو شو سکور 334 لو رسیدو یو پارټنرشپ چې غټو شنو بیا خطه چې کم بیټسمنان راځي باغی پریشر نه ای کولی خو کولاو بیټ تاول شي او بل فضل حق فاروقی دومره کولاو بالونه کول افستم له دومره کولاو بالونه کول چې افستم لغه اوپنر چې کم راوتل او محمد نعیم هغه په ډیر کوله بیټینګ کو افستم له په چوکي و ډیر کولاو بالونه کول ډیر کولاو افستم له چونکه بالټرن نه خوړو چې بالټرن نو خري بیا وکټ کې لاین کې بال پکاري دومره افستم له چې بال کې نو خامخا بس کټ کیږي چوکا کیږي په پوینټ کې چوکا کیږي بکاور کې چوکا کیږي نو فضل حق فاروقی هم نن داسې امپریسیو بالینګ نه کړي نو ګورو به چې بنگلاديش خو سکور کو خو چې افغانستان چې سکول شي کنه بالکل چې سکول شي د دومره مطلب دغه خبره نه چې بنگلاديش کول شي افغانستان هم کول شي بل وکټ چې کم دغه د بیټینګ نه لپاره جوړه ده افغانستان چې څومره هم فینز دي حقیقت پورته مکوي که دوه بیټسمنان مو چلیدو نو دا سکور چیس کیږي ډیر زیاته مننه والسلام